السلام علیکم، زه اسلم خان تاسو د خپل یوټیوب چینل د لارې مخاطب یم او نن د چونکې د چوټۍ ورځ ده او مرګلو خواله روان یم او په ننني ویلا کې به انشاءالله تاسو باندې چې کوم د انګارو د ښار لاهور چکر هم لګو او هلته به ته انشاءالله د عثمان بیټک د ته وښیم خصوصي چې کوم دی اوس د عثمان بیټک کتوله روان یم د مرګلو خواله. اوس په دې ټایم کې زه د کور نه راووتم، موټر سایکل باندې کېناستم او دې ګېټ ته راورسېدم او انشاءالله اوس چې کوم دی اوس په دې موټر سایکل باندې ناست یم، په یو لاس باندې موټر سایکل چلوم او په بل لاس باندې ویډیو هم کوم، څومره چې بل کس راسره هم نشته او داسې سټینډ راسره هم موټر سایکل کې نشته، ما چې له خریدار یم پرې یو شاټ واخلم. دې ټایم باندې زه چې د دلي ګېټ ته راورسېدم او اوس به چې کوم دی د اندروني ښار ته هم ځو او اوس چې کوم دی تاسو ته به د دلي ګېټ کې دنده چې کوم کمرې جوړې شوي دا پکې اندروني ماحول دی او دا خلک چې کوم دی دنده کوم دوکانونه پکې هم جوړ شوي دي، چې ډیکوریشن دپاره دوکانونه دي او ښه زبردست چې کوم دی زبردست دروازه ده. او اوس زه دنده راغلم د ګېټ کې دنده چې کوم دی دا یو ډیکوریشن چې کوم دی د دوکان دی او ښه ښکلي ښکلي ځایونه پکې هم جوړ شوي دي او دا چې کوم د ثقافتي سامانونه دي پکې دا بورډونه پکې جوړ شوي دي، دا مخامخ چې کوم دی په دیوال کې دا ټول شیزونه دي او دا انګریزان پکې هم ولاړ دي، دوی پکې هم دا شیانه چې کوم دی د خوښوي اخلي به کتل کې څه به اخلي څه به نه اخلي او دا ښه مزېدار چې کوم دی دوکان دی په دې کې دا خلکو را روان دی او دې کې هر قسمه چې کوم دی نو ثقافتي سامان هر څه پکې پراته دي، دا جالۍ پکې پرتې دي، دا رېړه غوندې پکې جوړه شوې ده، داسې تارونه او ګوډېګانې مختلف شیان دي پکې، دغه چپ انجنونه دي پکې او مختلف چې کوم دی دغه شیان دي پکې جوړ شوي، لوښي دي پکې، دا د کوم چې ښکاري تاسو ته مخامخ دا د دلي دروازې چې کوم دی ډیزاینونه جوړ شوي دي، دا هر څه دا ټانګې پکې هم جوړې شوي دي. اوس زه دې ټایم کې دنده دې بازار ته راغلم او دا مختلف څیزونه دي په دې کې خرڅېږي او ډېر ښه ښکلی بازار دی، غټ بازار دی او ډېر څه شیان دی، ماشوم پکې هم ناست دی او پښتون دی، دا شیانه مینه خرڅوي. ما چې دیم په دې ویډیو کې راولم ځکه چې مزدور غریب خو چې کوم دی نن 1 مۍ ده او مزدور غریب خپلې مزدورۍ له راوتی دی، کو مناوهي مزدور دی مناوهي خو امیر به مناوهي مالداره سړی به مناوهي، غریبانان مزدوران چې کوم دی خپله مزدوري کوي، دغه غریبانان ګرځي مزدوري خپله کوي او نن چې دی په بازار کې رش خو هم دومره نشته. اوس دې ټایم کې راغلم د وزیر خان مسجد مخې له او ما وی چې د وزیر خان مسجد مخکې به لږه ویډیو هم وکړو او تاسو ته به چې کوم دی دا غیر چاپېره منظر به ته هم وښیم او مازدیګري ټایم دی او ډېر ښکلی موسم هم دی او چوټۍ ورځ ده، خلک ملک راغلی دی، هر سړی انجوای کوي، نو تاسو له ویډیو مې لږه به دې ځای کې هم وښیو تاسو ته. اوس زه د ګلې سورجن سینګ ګلې ته راغلم او دا هم چې کوم دی دغه د دلي دروازې سره څنګ کې ده شاته، چونکې تر اوسه پورې خو ما هم داسې قصې اورېدلې وې ډېرې خو لیدلې مې نه وه، نو نن ما وی چې زه به یې هم وینم او د خپلو مرګلو ته د خپل فالوور ته د خپل مینوالو ته به یې هم وښیم، دوی به یې هم ویني دا ګلۍ او دا لیکل شوي دي خو چونکې دی مې نه شو پړاولی ځکه چې ډېر نږدې و او په سایډ باندې پړاوېده هم نه، خو ما چې دا ګلۍ نه به لږه ویډیو واخلو، دوی به راسره ویني او موږ به هم چې انجوای کوو، تاسو به هم انجوای کوئ او ډېره زیاته تنګه ده او مخکې روان یم د موړ غونډه کې راغی او تاسو ته به چې کوم دی دا به وموښیم، مخې ته ګلۍ به ته ښیم، هغه مخکې زنانه را روان دي خو زه به داسې وکړم چې زه به واپس شم او چونکې چې بیا لار ورکولو ټایم نه وي په دې کې که نه واپس کېده به غواړي، نو خو زنانه وه نو هغه ته خو نه شي واپس کېدی، خو ما چې زه به واپس شم. اوس دې درېیمې ګلۍ ته راغلم، دلته تاسو به دا کوهی به هم وښیو، دې کوهي ته چې کوم دی مغلال کوهی وایي او دا ډېر پخوانی کوهی دی او دلته به خلکو چې دې ځای کې به دا اوبه به یې ډکولې، د ځای نه به یې وړې، ځکه پخوانی کوهی دی، هغه د انګریزانو د وختو کوهی به نو کېدی شي او دا ښه چې کوم دی نو لرګو سیسټم پکې لګېدلی، دا پکې لوټه لګېدله، تاسو ته به لږ وښیم هم خو لږ په خپل موبایل باندې هم یارېږم ځکه چې نن سبا خو موبایل هم ګرانې دي او پکه دا شی ډېر زیات اوږد دی، نو چې موبایل له نه اړتاو نه شي احتیاط به کوو که نه او دا دې سره بیا دنده چې دی نه د کوهي سره دنده بیا دې ته وایي بیا فواره بیټک، نو دې کې چې کوم دی دا خلک ملک راځي، دا لیده کاته کوي شیانې دي پکې مختلف ډیزاینونه پکې هم جوړ شوي دي او له پاسه پکې دویم چت هم
دی خلک برم زنانه خېجې راکوزېږي برم شینسین کوي خو چونکې بره زنانه ډېره زیاتې دي نشه مخته او دا پکې فواره ده دا په دې بیټه کې دنده جوړه شوې ده فواره خو حالانکې اوس پکې اوبه نشته او فواره شکل دی بنده ده دا ګیر چاپېره مختلف ډیزاینونه جوړ شوي دي شیزونه دي پکې او مختلف چې کوم دی نو مخاني شیزونه دي دا کرسۍ دي پکې او مختلف ښکلي ډیزاینونه پکې هم جوړ شوي دي لیدو کتو دپاره ډېر ښکلی ځای دی اوس راغلم د عثمان بیټک مخې له خو چونکې نن خو دنده نه پرېږدي هم وایي انګریزان نه روان دي او میټینګ دی خو ماته اجازت راواخیست ما زه یو ویلاګ جوړوم نو هغو راته وویل چې ویلاګر یې نو خیر دی 2 منټه ټایم به درله درکړو ویډ ټایم نشته ځکه چې موږ ته هم بیا کارېږي زموږ هم د نوکرۍ مسله ده وي ما خیر دی ما له 2-3 منټه ټایم راکړې زه پکې دنده لږ ویډیو پکې وکړم ځکه چې ما خو د کسانو سره خبره کړې ده اول د ویډیو په شروع کې چې زه به تاسو ته د عثمان بیټک لازمي ښیم او که تاسو ماته اجازت را نه کوئ نو بیا خو زما ټوټل هغه ویلاګ خراب شو ثابت ورځ محنت زما لاړ نو بیا خو ماته چې کوم دی اجازت راکوي تاسو سره صرف 2 منټه ټایم دی 2-3 منټه په دې کې به ته خپله ویډیو پوره کړي نو بیا زه اندر راغلم او دا لږ غونته کې ویډیو مې وکړه او دا کرسۍ مرسۍ هم لګېدل دي مختلف فومونه لګېدل دي او دا پیالې دي کپونه دي پکې ښه ښکلي چینکونه دي مختلف سامانونه پکې هم لګېدل دي او کرسۍ دي پکې ښه زبردست ځایونه دي پکې او ډېر ښکلی ډیکوریشن دی خو نن چونکې ټایم داسې دی چې انګریزان نه روان دي او بهر انګریزان څه ولاړ هم وي چې داسې 10-15 منټو کې اوس زموږ پروګرام سټارټېږي نو بیا ما ته خیر د لږ ټایم راکوي لږه ویډیو پکې وکړه خو تاسو ته به ډېر اجازت نه وي چې ویډیو هم خوښ شوي نو د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او د بل ویلاګه پوره اسلام خان ته اجازت ورکړئ د الله